بسم الله الرحمن الرحیم. بای صاحب یو 2 منټه ماخلم دا ویډیو را سره پوره وګورئ. زمونږ او ستاسو د وجود چې کوم ازادي دا ټول په ټوله د غوښې نه جوړ دي. د غوښې به څه مضبوطیایي او څه به ګارنټي. بیا زمونږ او ستاسو ډیر زیات امزولي، زمونږ او ستاسو مشران، زمونږ او ستاسو دوستان د دې دنیا نه لاړه. بیا موږ او تاسو ته پته هم ده چې کله هغه وفات شو نو د هغوی سره موږ او تاسو څه وکړه، چېرته هم کېښوده او د هغوی سره کم کار شروع شو. وایي موږ او تاسو ته سیسټم هم دومره نازک دی چې جوړ د غوښې نه دی، نه د سنگ مرمرو نه دی، نه د پولادو نه دی، نه د اوسپنې دی او نه د پیتلو دی. د غوښې به څه ګارنټي او څه به کمالي. نو چې بای موږ او تاسو نن د ځان سره سوچ وکړو که موږ او تاسو لا په دې نننۍ ورځ کې مرګ راغی نو ګورئ موږ او تاسو د الله رب العزت د جواب د ورکولو نه یي، موږ او تاسو په خساره کې. هر سړی په خپل ګریوان کې سوچ وکړئ. موږ او تاسو ژوندي زموږ او ستاسو سره موقع ده، د توبې هم راسه موقع ده او د عمل هم راسه موقع ده. موږ او تاسو ته د ځنکدن سخته شته، د قبر سوالو جواب راته شته، موږ او تاسو ته د حشر میدان شته، موږ او تاسو ته د صراط پل شته، جنت او دوزخ شته، الله ته مخامخ کېدل شته. او هغه ټوله کامیابي زمونږ او ستاسو صرف او صرف په دې نازک سیسټم په دې یو څو ورځو زندګۍ باندې ده. الله رب العزت ویم موږ او تاسو ته چې تاسو د خپل ځان سره حساب وکئ د هغه نه مخکې چې الله رب العزت تاسو څخه حساب وکړي. نو بای که موږ او تاسو دا کوم حالت چې نن دی په دې کې موږ او تاسو ته الله ته مخامخ شو نو بای موږ او تاسو په خساره کې. موږ او تاسو اکثر د نورو خلکو سوچ کوو، زمونږ او ستاسو نه د چا سره قبر شریک دی. دعوت په موږ او تاسو باندې لازمي دی، خپل دعوت وچلو، د بل چا د ګناه موږ او تاسو سوچ ونه کړو، د خپلې ګناه سوچ هم وکړو، د خپلې ګناه نه موږ او تاسو توبه هم وباسو. انشاءالله کامیاب به مې، خوشحاله به مې او سوکاله به مې.